الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. یو ملګری سوال کړی دی او حاصل د سوال دا دی ترونه دي او د هغوی یو وراره پاتې شوی پلار یې مړ دی. آیا د دې وراره د ترونو سره برخه شته که نشته؟ نو دا صورت بنا دی، دا مسئله بنا ده په دوو صورتونو باندې. په یو صورت کې وراره ته برخه میلاویدی شي او په بله صورت کې د وراره حق نشته. هغه صورت چې وراره ته پکې حق میلاویدی شي هغه دا دی چې د دې هلک نیکه دا ژوندی او د میراث تقسیم د مال نه دی بچو منځ کې تقسیم کړی او دا نیکه د دې هلک مړ شو او پلار یې ژوندی دی او په دې پلار په نیکه پسې سمدستي پلار هم څه شو مړ شو. نو بیا د دې وراره د ترونو سره حق شته دی ځکه چې دا مرتبه دی بیا د پلار کې وګرځېدو، دا د پلار یو نایب وګرځېدو او چې هر کله پلار مړ شو نو میراث ټولو بچو کې به څه تقسیمیږي برابر. نو دا وراره د دې ترونو سره بیا د خپل پلار د حصې برخدار. دویم صورت دا دی چې دا نیکه مخکې نه دی مړ، د نیکه مخکې دا زوی مړ شو، د دې هلک پلار مخکې مړ شو، دا نیکه یې نه دی مړ، بیا وروسته دا نیکه مړ شو. نو بیا په دې صورت کې به صرف دا برخه د نورو وروڼو ته پاتې کېږي، وراره بیا د نیکه نه برخه نشي اخیستی. دی حاصل صورت په یو صورت کې میلاویدی شي، په بل صورت کې نیکه ژوندی دی، د نیکه په ژوندانه نه دا پلار مړ شو، بیا برخې کې بیا برخه او چې نیکه یې مړ شو او دا پلار یې ژوندی دی او میراث لا نه دی تقسیم شوی، په دې کې میراث تقسیمیږي، دا پلار یې مسته پکې مړ شو د دې هلک، نو بیا به وراره د ترونو نه د خپل پلار برخه څه کوي دا به اخلي.